انډیا په دویم ون ډے میچ کې انګلند لا یو ډیر غټ شکست ورکو دی لویل شي د چیمپئن ټرافي د پاره یو زبردست تیاری بل طرف ته پاکستان تاسو ګورئ په خپل هوم کنډیشن باندې د نیوزیلند نه په ډیر غټ مارجن باندې په 90 رنزونو باندې میچ بایلی او بل طرف ته انډیا په خپل کور کې انګلند له شکست ورکړي 304 رنزونه ورپسې په 44 اوورونو کې چې اسکای روهیت شرما پکې زبردست بیټینګ کړی دی نور چا خو بیټینګ کړی تفصیلا خبره پکاو او د ویډیو اینډ کې د پاکستان او د انډیا په تیاری باندې هم خبره کو چې یو طرف ته په یو ټیم کې په شفارز باندې کلاړیان غشتل کیږي او بل طرف ته په یو ټیم کې په پرفارمنس باندې کلاړیان غشتل کیږي نو ښکارا خبره ده چې کم ټیم کې په پرفارمنس باندې سلیکشن شوی نو به میچز ګټي راځو چې انګلند او د انډیا چې کم سکور کارت باندې سرسری خبره کو انګلند 304 رنزونه کړو په 500 اوورونو کې لاس وړه کلاړیان اوټو د انګلند طرفه بنټاکټ 65 رنزونه کړو جو روټ 69 رنزونه کړو او لیوینګسټن 41 رنزونه کړو دا درې وړه پکې هایست سکور رانو د انډیا طرف جدیجا خبالنګ کړو 10 اوور کې 35 رنزونه کنسیډ کړو او 3 وکټ یې شتلې وي په جواب کې ورپسې دا سکور انډیا په 44 اوورونو کې چیس کړی دی 308 رنزونه ورپسې کړو او شپږ کلاډیان اوټو د انډیا طرف روهیت شرما ډیره موده پس سنچري وخله په فارم کې واپس راغو 119 رنزونه جوړ کړو جی 114 سټرایک ریټ سره بیټینګ زبردست بیټینګ شوبمن ګیل ور سره 60 رنزونه کړی دي او شریاس ایر 44 رنزونه کړی دا درې وړه د انډیا طرف ټاپ سکور ران روهیت شرما شوبمن ګیل او شریاس ایر ویرات کوهلی یو ځل بیا ناکام شو په 15 رنزونو باندې ویرات کوهلی اوټ شو جی د عادل راشد په بال باندې نو یو طرف ته کوس موږ د پاکستان او د انډیا کمپیریزن کو نو ګورا کم کلاړیان خ پرفارمنس کوي کم ټیم کې سکلفل کلاړیان وینو ښکارا خبره دا غي میچ ګټي هر وخت لک نه چلی چې اورز په قسمت باندې پاکستان میچ وګټي و بل ورځ په قسمت باندې میچ وګټي همیشه په کله هم د آی سی سی ایونت وی کله هم نو داسې ټورنمنت نه کې بیا پاکستان ټیم د پردا دواګانی کیږي چې فلانه ټیم میچ بایلی نو پاکستان به کوالیفای شي او فلانه ټیم چې د فلانی نه بایلی نو پاکستان ته به چانس ملو شي همیشه د پاکستان هم دغه سچويشن وي چې د الله پاک د قدرت په نظام باندې دی مخکې کوالیفای کیږي جی خدا دل د هوم کنډیشن دی چیمپئن ټرافي د خپل هوم ګراوندز دي کراود د خپل پچز د خپل خو چې کم سلیکشن شوی دی په هغه باندې ډیر تنقیدونه کیږي خو کچره په چیمپئن ټرافي کې وخت مکه د پاکستان خراب پرفارمنس راځي ټول نه پهلا سوال چوچتيږي او په سلیکشن کمیټای باندې چتيږي چې څنګه ټیم دای سلیکټ کړي دی بل طرف ته د انډیا ټیم تاسو ګورئ ای کې به یو کلاډیم تاسو دا سونه ویني چې هغه با په فارس باندې راغلی وي که تاسو ګورئ د انډیا د هغه چې کم بیسټ پلیئر تیر شوی د صدی د 20% یو د 21 د سچن ټنډولکر خبره د لزکوم د غزوی چې کم دی هغه په سکواډ کې نه سلیکټ کیږي ځکه چې دغه پرفارمنس نشته دی او بل طرف له د په پاکستان کې د زمونږه کلاډي سره مصباح الحق دا غزوی په انډر 19 ټیم کې سلیکټ کیږي چې هغه نه سلور الکان ډراپ کوي سلور ډیزروینګ کې الکان ډراپ کوي د انډر 19 لیول او فهم الحق د مصباح الحق زویل چانس ور کوي مصباح الحق زوی په انډر 19 ټیم کې ورچې او داغه د پاره سلور حقدار کلاډیان ډراپ کوي دا په پاکستان کې حق وهله کیږي نو دا خو مې د انډر 19 خبرو کا خدا در په سکواډ کې داسې کلاډیان راغلي دي په هوا باندې چې په غي باندې هم ډیر تنقیدونه روان دي لکه فهیم اشرف شو په باندې تنقید دي خوش دل شاه شو کچره دي خوش دل شاه پرفارمنس نو کو نو ورسره په محمد رضوان باندې ګوتو چتیږي په خوش دل شاه خو به چتیږي دنه علاوه په نور سکواډ باندې هم د خلکو ډیر غټ تنقیدونه روان دي نو ګورو به چې څنګه پرفارمنس ورکوي خو په دې ویډیو کې مونږه د انډیا او د انګلند چې کوم میچ په هغه باندې خبره کوله د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام